السلام علیکم. دوه درې ورځې راسو تاسو ګورئ چې نېشنل پارټي او جمعیت علما اسلام په یو بل کې دستوګریبان دي. د دې څه وجه ده؟ ایمل ولی خان ویلی دی چې گورنر هاوس د کرپشن ګړ دی او زموږ پارټي ماته او د گورنر هاوس کې چې گورنر ناست دی هغه دا ټول کوششونه کوي. ایمل ولی خان ته دا زه ویل غواړم چې ایمل خانه تا ته خو پته ده چې د مولانا سیاست څه دی، خو ته د عمران خان په دشمنۍ کې د ده سره ملاو شوي، کینې د پروګریسیو پارټۍ او د مذهبي پارټۍ د سره لارې یو ځای نه دي. خو تاسو دوانو ته دا پته وه که عمران خان په درېیمه پیره راغی نو زموږ سیاست ختمیږي. دغې وجې نه تاسو دا دشمني ختمه کړه او د عمران خان خلاف یو شوې. خو دا درته پته نه وه چې تا ته د مولانا تاریخ معلوم دی، تا د دې اتحاد نه مخکې په مولانا پسې څه ویلي دي، ټول په ریکارډ باندې دي. نو که تاسو سره اوس څه کېږي دا ستاسو د اعمالو نتیجه ده. مولانا صاحب په اقتدار کې دی، تاسو ورسره پارټنران یې، نو ګیله مه کوئ ځکه چې عوام اوس په دې ګیلو معنو باندې یقین نه کوي. هغوی ته پته ده چې اوس تاسو را روان الیکشن دی، تاسو له څه بیانیه پکار ده چې مولانا ما سره دا زیاتي وکړو او حکومت دا وکړو، زه ترې په دې وجه راووتم. نه، عوامو ته پته ده چې د عوامو باندې مهنګایي د چا د وجې راله، د پی ډي ایم د حکومت د وجې، او ایمل ولی خان او مولانا صاحب د پی ډي ایم په حکومت کې پوره پارټنران دي. نو په دې خبرو خلک نور مه دوکه کوئ. امید لرم ستاسو به ویډیو خوښه شوي. کمنټ پې وکړئ چې د ایمل ولی خان صحیح وي که غلطه وي. سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.